صحابوں نا صحابوں کے اولنے اجماع دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ په دور کې شوی او اولنے اجماع بدی شوی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بس بل پیغمبر راتلو والا نشته. دا پیغمبر ویلو ټول صحابه دا عقیده او نظریه وا او پیغمبر په خپل ژوند کې په دې باندې عمل کړ. ندا ورله اجماع او اولنه د دې لپاره ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ jihad کړو د مسلمه کذاب سره چاګه وځه الله نبی او دا سی جنگو چې انتہائی خطرناک جنگو. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمائے چې زه څوګنی زه په आवाज تیار او په دې جنگ کې 1200 صحابه کرام او تابعین هغه چې کوم شهیدان شي. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام 25 سال ژوند کې چې 14 کاله په مکه مکرمه کې الته په جهاد او بیا ورپسې 10 کاله په مدینه منوره په دې ټول 10 کاله کې او په دې ټولو غزواتو کې او بصریاتو کې 259 کسان شهیدان شوي ټوټل. او په دې یو جنگ کې چې دا د تحفظ ختم نبوت لپاره د مسلمه کذاب سره شو په دې کې 1200 کسان شهیدان شو 700 په دې کې قاریان. الحمدللہ ممتدع عقیدہ او دا دین دا صحابون راغلے مونږ الحمدللہ پدې مبارک خود کفیل یو او زمون پدې کې اصل نسب معلوم دی الحمدللہ ټول الحمدللہ. لکه دا عقیده دا سي عقیده دا چې دې عقیده نه بغیر خدای پاک د مسلمانې فیصله نه کوي. دا چاو